19 سالانہ اجتماع شاید اجتماع پنجپیر پنوم باندے یادی کی دائی شروع کہو لرے لرے نا مرگری سراغلی سرا روان دی بدقسمتی دادا چکلم زمنگا دا اجتماع یا دا تبلیغی جماعت دا اجتماع مقراشی نو پاکستان کے سخلق راوچت شی آئی جلوسنا اباسی لارے بند شی خلقو تا تکلیف جوڑ شی و بیاؤم الحمدللہ ثم الحمدللہ مرگری دا ہر زائنہ ازان را رسی اسم دا کراچائنہ راوالی تر گلگتا پورے سمرگری راغلی دی او سر روان دی انشاءاللہ ننش پاکی مرگری برارسی او دا اجتماع و بیا پخپل جوبن کے راضی اور انشاءاللہ بیا با منصحاد ناس زائم کمی گی دا اجتماع چمنگا کہو نو دا اجتماع یواز زا یا زما یو مرگر دوان دی بلکہ دا اجتماع زمنگا دا ٹول جماعت اشاعت توحید و سنت دا پاکستان پا سطح باندے دا ٹولو مرگرو یو اجتماعی یو دا اتفاق او دا اتحاد صورتی دا مرگرو یو زائکی زلی سوک بیانو نگئی سوک یوری دا ټول مرګري راغونشي کله چې داسې یو پروګرامي یو اجتماعي بعد یو کس دو کار نه که مرګري دا وایي چې دا اجتماع زکوم نو دا خبره صحیح نه ده دا اجتماع د ټولو مرګرو محنت د ټولو مارګرو خدمت او د ټولو مارګرو مینا او محبت دے سمارګری داسي دایته خبرې مو کوي څوک دې خبرې سمارګری داسي چای ډیر خدمتو کی صداسي هغه کم خدمتو کی د خپل طاقت مطابق د ډیرو رازونه زمنګا د ضلع صوابای قائم مقام امیر مولانا محمد اکمل سعید زمنګ د صوابای ناظم اعلی محمد زاہد صاحب زمنګ د پنځپیر تنظیم زمانگ صحابائی حلقے امیر سید رب خان و داغ مرگری زمانگا محمد فیاض زمانگا دا صوبی ناظم نشر و اشاعت او خصوصاً زمانگا مولانا مومن گل صاحب او نور عنایت دڑاگی جدید او نور مرگری گن مرگری چاہی دیدا کی خدمت کئی دا چاہ نمونہ مواغستل دا چاہ پاتی شوی اللہ دی طول عجر عظیم ورکی دا صفایانی کول خیمے تڑل دا بیجلائی کار دا لاؤڈ سپیکرو کار
پلونه جوړول او د دې ټولو نگرانی بیا زمونږه د مرکز ناظم مفتی محمد صابر سمیع الرحمن او نور مارګری هغه اړمی او هغه دا خدمت کوي الحمدلله ثم الحمدلله دا د پنځپیر یو رونق دی دا د پنځپیر یو خایست دی دا د جماعت یو خایست او یو رونق دی پدې کې زمونږ د دې وان د دې علاقې زما عزیزان زما رشتہ دار زما خپلوان دا ازمکه دا غي پټي دا غي لارې چای خدمت کوي الله دې ټول لا اجر عظیم ورکي دا ایتما آسان کار نه دی پدې کې د خیمو خرچا د ټینټونو خرچا پدې کې د نو د بجلی خرچا پدې کې د لوډ سپیکرو خرچا پدې کې د دوه مهمان خانو خرچا دا ډیره مشکل او ډیره ګران نه پدې کې موږ سره دوه قسمه خلک امداد کوي یو زمون تنظیم چې د هر ضلع تنظیم هغه باندې فنډي هغه فند هغه ناظم تاواله کوي او بیا د هغه په لاس باندې لګي دیم قسم مارګري چې خصوصي تعاون او امداد کوي او ان شاء الله هغه به په اخیری راس کې موقعي زبد هغه نمونه عالم چې چا بدی کې من سره تعاون چا بدی کې مرګرتیا کړي سوک مرګرتیا کوي تعاون کوي الله دې هغه ټول لا اجر عظیم ورکي د دې نه علاوه زمګاغه مرګري چا غریبانانی اجزانی دراتلو وسو طاقت نرسي خو بیا مغی چا ګډه خرڅه کړي او چا چرګه خرڅه کړي او ځان له انتظام کړي او غي دې ځای ته ځان راورسي او دې احتمالا یو رونق یو خایس ورکی زمون دعا ده چې الله دې دغه کورونه د خیرونو او د برکتونو ډکې سالورم قسم زمون داسې مرګري چاہی یا بیمارانی یا معذوری یا بار ملکونو کی اسی گی نو آگئی آلتے دا نیٹ بذریعہ باندے منصرہ بدے اجتماع کی شرکت کئی لگاو سم ماتا دا جدین ہے مرگری ٹیلیفونو کا چمک یو اجتماعی پروگرام جوڑ کرے څنګه چال دې مرګري ناشتي نو دل دې به موږ یو ډیرا کې ناسیو او موږ به ټوله اجتماع اورو الله دې ټولو مرګرو په ژوند کې خیر او برکت واچي او الله دې ټولو دنیاوي او اخروی ژوند اخیسته کې او بهتر کې دا اجتماع موږ د څه پاره کوو دې لګاو چې موږ خپل طاقت خيو چې زمونږ یو طاقت دی او زمونږ یو روب جوړ شي نه دا موږ نه طاقت لخیو موږ کمزوري یو موږ عاجزان یو موږ بې وسه یو موږ چې هر څومره عمل او عبادت وکړو موږ وایو ما عبدناک حق عبادتک الله ستا چې کوم نعمتونه احسانونه په موږ دي منگا دائی مناسب عبادت کو سننے کڑے منگا آنے پورا کڑے چار سمرے امو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ډیر لوی سڑے ہو او حضرت ابو بکر وردوئی تولی دورا لوی دعاگانی کے اگوئی اللہ اکون عبدن شکورا زد اللہ بندہ تابدار و نگرزم
چې احسانونه او نعمتونه یې کړي د هغې شکریه دې ادا کړم نو موږ قوت او طاقت نه کوو آیا موږ دا اعتماد دې له کوو چې موږ یو سیاسي روب واچوو موږ خپل یو فوج وښوو یو طاقت وښوو نه دې له هم نه کوو موږ په دې ملک کې امن غواړو خوشحالي او سوکالي غواړو موږ د دې امن ملک چې څومره مدافع قوتونه دي د دې ملک مدافعات کوي په سرحداتو ولاړي موږ د هغې ځان دویمه ډله حسابوو موږ به د هغې مرسته او د هغې ملګرتیا کوو دا زمونږ ملک دی او موږ به د دې ملک حفاظت کوو او دې ملک کې د خیرخواهۍ او د سوکالۍ کوشش به کوو موږ دا اعتماد دې لا نه کوو چې زمونږ چاته غوسه ده او موږ په دې سټیج غوسه وباسو ای دا کنځل او باندې ردي وکړو د هغې بېعزتي وکړو نه دې له هم نه کوو موږ دا اعتماد دې لپاره کوو چې دې کې به زموږ ملګرو عوام خلک راوستي کلیواله به یې راوستي داسې خلک به یې راوستي چې هغوی به پنجبیر لیدلی هم نه وي نو موږ به د عقیدې مسله بیان کړو چې د هغې د عقیدې اصلاح وشي او هغې په جولای کې خیر او فایده پرېوځي موږ دا اعتماد د دې لپاره کوو چې زموږ په دې معاشره کې د کله نه چې بني نوع انسان پیدا شوی دی انسانانو کې بلا ګناهونه او جرمونه دي پخوا هم وو نن هم دي سبا به هم وي هغه موږ ته معلوم دي موږ وایو چې موږ د هغه بدعاتو د هغه رسومات باطلو د هغه غلطو اعمالو رد کړو خلک د هغې نه راوګرځو قتل و غارت شروع وي نو موږ یو ملګري له موضوع د امن ورکو چې ته په امن باندې بیان کې دروغ شروع وي بل ملګري له د دروغو رد موضوع ورکو چې دی به د دروغو رد کوي د ټول بېایماني شروع وي موږ بل ملګري له هغه موضوع ورکو چې ته به د ټول او د بېایماني په بېایمانۍ باندې رد کې د دې لپاره چې د خلکو اصلاح وشي اوس یو سړي کې هغه جرم موجود دی نو هغه به وایي دا زه یاد کړم موږ به هغه نه یاد کړی موږ به اصلاح د معاشرې کوو یو سړی به د حق پرستو علماو نه خلک بدله کوي او دا به ورله مازغو کې اچوي چې ګوره د مولاو نه مني او د عالمو نه مني د حق پرستو نه مني او د هغه خبره منل دا د قرآن خلاف ده او دا د الله خلاف نو موږ به ورته دا کوو چې دا قرآن تا ته چا ښولی تا ته به یې څوک ښایي تا ته به یو عالم یو خبره ښایي نو چې ته د هغه نه منې نو په خپله خو ډایرکټ نه د الله سره چې تا ته وحي وشي نو موږ به ورته وایو د داسې خلکو نه ځان وساتئ چې په میانځ کې واسطې غورځوي چې په کومو واسطو باندې تا ته دین را رسېدلی که هغه ائمه رحمهم الله دي که هغه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دي او که هغه حق پرست علماء کرام دي او کله چې په یو شي رد کي چا کې چې هغه مرض وي نو هغه وایي دا زه یاد کړم یو سړي سکې پټ کړی و دوه تنو چې به خبرې کولې دی به راغی هغوی ته به وي تاسو سکې کوئ ځکه هغه سکې پټ کړی و کله چې یو سړي کې یو جرم وي نو بیا وایي دا زه یاد کړم
ما خپله سوچ کو چې زه به څه واما ملګري خو به موضوعات یې ورکړل زه به څه موضوع بیانومه ما سوچ کو ما دې پیرې به زه یو بله طریقه وکړم زه به یو ورځ د کفارو عادتونه او د کفارو خویونه بیان کړم چې د کفارو عادتونه دا دي د هغوی خویونه دا دي او دې نه ځان وساتئ بله ورځ به زه د مؤمنانو صفتونه ووایم چې مؤمن څوک دی او مؤمن چا ته وایي او بله ورځ به زه د منافقانو صفتونه ووایم چې منافق چا ته وایي نو چا کې چې کفر وي نو هغه به وایي زه یې را یاد کړم چا کې چې د مؤمن صفتونه وي نو هغه به وایي زما یې تعریف وکړه او چا کې چې د منافق خویونه وي نو هغه به وایي دا نن یې په اخره زه برابر کړم که او ما خو به صفتونه ویلي ما خو به هغه صفات بیان کړي یو سړی ځان ته راړی یا بل ته راړی دا به د هغه مرضي زمونږ په زړه کې او زمونږ په ذهن کې به څوک نه وي زمونږ مقصد به صرف اصلاحي زمونږ مقصد به صرف خیرخواهي و یو خبره کوم په دې سټیج به بله علما راځي پروسه کال تقریبا 300 علماو بیانونه کړي وو خو دا نه چې هر یو ملا څه ووایي نو ګینې هغه به زموږ د جماعت موقف وي کله کله په منبر یو سړی کښېني ګڼه وویني نو په ځان پوه نه شي بل څه ووایي زموږ موقف زموږ اصل مقصد او زموږ ټارګېټ هغه به هغه وي چې زه یې ووایم یا زموږ صوبایي امیر حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب وایي یا زموږ ناظم اعلی مولانا شمس العادی وایي نو هغه زموږ د جماعت موقف وي باقي علما به وي د هر چا خپله یو اختیاري کله چې په دې سټیج یو سړی زموږ د موقف خلاف خبره کوي نو زه میډیا والو ته ووایم چې فوراً به تاسو خپله میډیا سیل هغه بندوي لوډ سپیکر والو ته ووایم چې لوډ سپیکر به ورته بندوي موږ له به دې ځای ته د مختلفو جماعتونو خلک راځي مخکې هم راغلي دي بیا به هم راځي او دا د هغوی مینه او د هغوی محبت دی څوک به راشي موږ به یو ساعت په سټیج کښېنو د هغې احترام قدر به وکړو ملګرتیا به موږ سره د هغه ښکاره شي او بیا که پیاله چای موږ سره څکي ډېره ښه ګیني بیا به یې رخصت کړو تقریر به ونه شي بعضې کس وایي موږ سره به ټایم وي موږ به هغه له ټایم ورکړو هغه به ودرېږي هغه به یو څو خبرې وکړي موږ سره به خپله مرسته ملګرتیا ښکاره کړي خو که هغه داسې یو خبره وکړي چې زموږ د موقف خلاف وي یاد ساتئ موږ به د مېلمستیا لحاظ وکړو وګورئ هغه خبره به زموږ خبره نه وي هغه د هغه خبره وي هغه به کړي مېلمه دی مېلمه له خلک احترام او قدر کوي یو مېلمه به په بل رد کړی په بل مېلمه یو به د بل صفت کړی هغه به د هغې موقف وي یا زموږ موقف به نه وي دا اجتماع دا د شیخ القرآن نور الله مرقده د محنتونو هغه ثمره او د محنتونو هغه نتیجه ده چې ډېر په خلوص کار کړی او زه ملګرو ته وایم چې دا ګورې هر څه په خلوص روان دي داسې اجتماع له خلک کروڑونه روپۍ جمع کوي زمونږ یو څو لاکه روپۍ هغه لکه د پیشو د بچو کله یو ګوټ ته کوو کله بل ته کوو
چیرې سیواو نه لګي سره مونږ قرضداري شو هر کال به مونږ قرض پاتې شي بیا مونږ اړم یو خپل کوشش کوو نو چې داسې هم نه وي چې مونږ قرضداري پاتې شو خو په کومو پیسو چې دا کار کیږي دا د پیسو د هغه پیسو مطابق پیسې د دې مطابق سم نه دا صرف او صرف د پروردگار عالم احسان او مهرباني ده او کومه شمیرو از شمیرې نه بهر دي قرآن کې هم الله د نعمتونو ذکر چې کوي نو الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کتاسو دا اللہ نعمتنا شمیرئی و بنشمیرئی اغیلا دا اللہ نعمتنا دا اللہ احساننا دشمیرینا بہر دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو دا اللہ نعمتنا شمیرئی و بنشمیرئی اغیلا ان الانسان لظلوم کفار بیا اللہ ویقنا انسان ظالم و ناشکر دے کلا اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ واوا مہربان دے نرمی کو ان کے مہربانا زگا یو دا ملما حالت دے یو دا قربا حالت قربا چیاغا ملما لا ڈوڑایو کی نو قربا وی بیغاما شما دا یو ڈوڑایو پا ماو مکڑا بیغاما شما اللہ وی نانا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے اللہ ویز قربے ما در باندے نعمتو ناوکا ما در باندے احسانو ناوکا نور بامکوما نور بامکوما او بل زائد میلما حالت ذکر کئی چھ میلما ڈوڑائی خو خوڑا رزق دا اللہ خور خودے سے کئی نو اللہ وی ان الانسان لظلوم کفار یقیناً انسان ظالم و ناشکر دے اللہ پہ نعمتو نگڑی دی اللہ پہ احسان نگڑی دی او دے ظالم ناشکر شا دے صرف کم یادائی تکلیف یادائی خوشحالی یادا نکڑا نو پا منگا دا اللہ دیر لوی احسان دے دیر لوی مہربان ہے دی او بیا پا مسلمان دیر لوی مہربان ہے دی بیا خصوصاً پا دی کلی پنج پیر دا اللہ دیر لوی مہربان ہے دی خلقو یو اختر دو اختر ہے او پنج پیر کی ہر روز اختر دے دا اعتمادن و اختر دے ہر سوک بکی دکانداران بکی پیسی اگٹی ثوابونو والا بکی ثوابونو اگٹی خلق راشی اگئی بکی قرآن سنت دا کی نو کل اعتمادا کل دا بخاری اختتام دے کل افتتاد درس دا کل دا روجی درس دے کل ختم دا روجی دے کل وڑا دورا دا داغی ختم دے ہر روز اختر دے خوشحالی دا دا پا منگا دا اللہ یولوی کرم یولوی احسان او یولوی مہربانی دا او دیر بدبخت با یاغا سوچ آز دی نعمت نا محروم شو آز دی خوشحالو نا محروم شو آز دی عجرون او سوابون نا محروم شو دا دا اللہ احسان دے رست رز مرگری رازی او زیادی گی او دا خود ڈنبا رزنا اعتماد آدم کم زائتا و رسینا چلا شروع سو شوا نما سر خدا فکر دے چه زمان پا خیال کو مشکلہ چه بدے ٹینٹونو کے زائیو شی وکا اللہ بدا اعتماد مرگری وی میرے تاو باسو بار دکلینا
زه اوس په دې خبیمه چې پنځپیر نه محرومه کوم د پنځپیر نه اعتماد نه وباسم او ملګري وایي چې نه خیر دی میرې ته د پنځپیر ځمکې ته به اوسو خو د دې کلي نه دننه نه بهر کوو خو زه په هغې به موږ مشوره او صلاح بیا کوو انشاءالله دا اجتماع به ډېره په خوند روانوي دا به ډېره په مزه روانوي او د دې به ډېر یو رونقي زه د دې اجتماع په وساطت د پنجاب آئی جی پی د کے پی کے آئی جی پی آئی ته یو درخواست کوم تاسو روډونه بلاک کړي او د دې وجې بلاک کړي چې لبیک اسلام آباد والا را روان دي پخوا به خلکو لبیک اللهم لبیک وي بیا لبیک یا رسول الله شروع کړل اوس لبیک اسلام آباد شو اسلام آباد ته را روان دي او چې دا راځي شي چرته نه لبیک را پیدا شي هسې نه یو څوک یې را پیدا کوي څوک یې منې کوي په هغې موږ پوهېږو چې دا را روان چا کړه او دا ودرول چا څوک یې راولي څوک یې ودروي او په هغې کې څه مقاصد دي خو زه دا درخواست کوم چې ټیک ده که هغوی لارې بندوي او که بندوي او که څه کوي خو په کومو ګاډو چې د اشاعت جنډې ولاړي د اشاعت والا را رواني پنځپیر ته راځي الحمدلله ثم الحمدلله دا د هغه لبیک والا او مخالف دي کوم چې شرکیات کوي دا مه بندي ته رکاوټ مه اچوئ دا را پرېږدئ زه دا ټول پولیس والاو ته که هغه د پنجاب پولیس دی او که هغه د کے پی کے پولیس دی زه زموږ سپیکر صاحب ته جناب اسد قیصر هغه وختي ما ورته ټلیفون وکړ هغه وایي زه اوس آی جي پي ته وامه لارې به بالکل کلاو کي وته زه د کے پی کے وزیر اعلی ته چې هغه د سوات دی استاد سوات خلک را روان دی زه هغوی ته هم دا درخواست کوم چې دا رکاوټونه د دوی دپاره دي نه وي که د بل چا دپاره وي هغه ستاسو کار دی کوئ او یا نه کوئ زموږ به څلور ورځې دا اجتماع 3 ورځې به اجتماع سبا جمعه بله ورځ خالي او د اتوار په ورځ به انشاءالله موږ 12 بجې دعا کوو د هغې نه بعد به انشاءالله ملګري خپلو خپلو ځایونو ته ځي باقي مسائل بیانول هغه به انشاءالله زموږ ملګري علما بیانوي ماسخوتن ټیک 10 بجې زه به بیان کوم کله به زه پښتو کې بیان کوم کله به زه اردو کې د پنجاب والو لپاره بیان کوم د پنجاب ملګري ډېر مخلصان دي او ډېر په مینه راغلي هم دي او را روان هم دي د نورو صوبو ملګري هم د سند نه د بلوچستان نه د بلتستان نه او د کے پی کے نه ملګري سره راغلي دي او سره روان دي زموږ دعا ده الله دې ټول په خیر خیریت باندې ځای ته راورسوي او الله دې زموږ دا اجتماع په خیر خیریت باندې سر ته ورسوي دا اجتماع دې الله د ټول مخلوق دپاره